السلام علیکم ګرانو کتونکو عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په خدمت کې لایو براډکاسټ کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره او الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ ته رامخې دي الله پاک چې هغه په خپل قدرتونو باندې حل کړي. څنګه تاسو ته معلومه چې نن دویمه درېیمه ورځ ده د بارانونو د واورو سلسله شروع شوې ده. د سوات موسم یخ هم دی او د حکومت د طرفه مهربانیانې دي. د دغې حوالې سره به خبرې اترې کوو چې مهربانیانې شته که نشته، خلق ولئ صحیح حساب دی. څنګه تاسو ته معلومه چې نن دویمه درېیمه ورځ د سوات چې کوم شهري علاقې دي په هغې کې د بارانونو سلسله شروع ده. وقتي سره نن چونکې د سهار نه په راهیسې دا باران وریږي، کله سلو کله تیز کله نری او موسم یې ډېر زیات یخ کړی دی. د سوات چې کومې سیلګریزې سیمې دي بلایي علاقې دي په هغې کې د واورو سلسله شروع ده. واوره په کم ځایونو کې کېږي هغه به ته ووایو. څنګه تاسو ته معلومه چې الله پاک سوات ته یو لوی ښایست ورکړی او دغه ښایست ګټو لپاره سیاحان په ګڼ شمېر راځي، دلته دغه قدرت نظارو نه لطف اندوز کېږي. دغسې په موهوډن جهیل کې د ګبرال چې کومې علاقې دي پهاړي په هغې کې او باډګوی ټاپ د اوسه پورې چې کوم دی په پلوګا کې نه واوره شتې نه په کالام کې شتې، خو البته د پلوګا چې کوم غرونه دي د کالام چې کوم غرونه دي په هغې کې هم واوره ورېږي. او دغه شانتې موهوډن جهیل کې موږ هلته مقامي ذرایع څخه خبرې شوې نو هغه وایي چې بېګا هم ښه پوره واوره ورېدلې ده او نن هم دغه شانتې واوره ورېږي. موسم یې ډېر زیات یخ کړی، سیاحان هم موجود دي د دغې واورو نه دغې نظارو نه خوندونه اخلي. او بل طرف ته که موږ وګورو دغې واورې او بارانونو د وجې نه موسم هم یخ شوی. خلک وایي چې ګرم ګرم خوراک یې وخوړ او ګرم ګرم ملبوسات ګرم کپړې خلکو راغوستې دي. څنګه تاسو ته معلومه چې ما هم کوټ اغوستی، نن سبا کېدای شي که باران و نو بیا به بلوز رالي. نو ملګري راسره هم راغلي دي، سلامونه کړي. انس کاندیو مننه انس صاحب یو جهان مننه، وعلیکم السلام. څنګه لرو تاسو ښه؟ نو دغه موضوع ده د سوات یخ موسم او د حکومت چې کوم اقدامات دي په هغې حوالې سره به خبرې اترې کوو. خوشحالۍ خبرونه پکې هم دي، خفګان پکې هم دي. څنګه تاسو ته معلومه چې اولنی ځل غټه خوشخبري میلاو شوه او هغه د پټرول په مد کې پټرول چونکې 40 روپۍ ارزان شو، نو که به ارزانېدو 10 روپۍ 8 روپۍ 6 روپۍ. نن پکې دا یو غټه چکه ولګېده، عوامو له ډېر زیات غټ ریلیف ورکړو. دغه ریلیف نه څه پیدا وشوه، ولس ته آیا پیدا ورسېده ونه رسېده؟ کرایانې کمې شوې کمې نه شوې؟ کم اشیای خودروش قیمتونه چې ختلي وو هغه ارزان شو ارزان نه شو؟ انتظامیه څه کار کوي؟ د دغه حوالې سره که موږ وګورو عوام بیا هغه فریاد کوي، بیا هغه جړا ده، بیا هغه اواز کوي چې انتظامیه دې خپل کار وپېژني راودې وځي. چونکې ریټونه هم ارزان شو، اشیای خودروش کم قیمتونه چې دي هغه هم ورځ ته ورځ ارزانېږي. او کاش چې دغه نه عوام مستفید شوی. نو عوام د اوسه په دې شي نه مستفید نه دي، عوامو ته دغه مشکلات او ستونزې دغه دي. څنګه ملګری دی لاشر خان هغه یو پوسټ ورکړی چې چاول قیمت چې کوم دی هغه 100 روپۍ فی کیلو په هغې کمې راغلي. دغسې آیل او ګي کم قیمتونه چې دي نو په هغې کې 80 روپۍ او 100 روپۍ ویلی کېږي چې هغې باندې هغې هم کم شوي دي. دغسې سرایه هغې قیمت 2000 روپۍ فن من هغې کمې راغلی. دالونو کم قیمتونو چې دي هغه 35 نه والا 50 روپۍ په هغې کمې راغی. لیکن لکه خبر هغه بیا لیکن نه راغی پرچون کی دکانوں پر کون سستا کرائے گا. خبره دغه د انتظامیه خپل کار وپېژني چې هغو راپاڅي راوځي عوامو له ریلیف ورکړي. دغه ریلیف موږ بار بار غوښتنه کوو، دغه ریلیف موږ بار بار ویناګانې کوو چې تاسو راوځئ عوامو له ریلیف ورکړئ. نو چونکې ګراني موږ منو مشکلات ستونزې دي، خو د هغې عوامو ته د اوسه پورې څه ریلیف میلاو نه شو. که موږ اوس نن سبا چونکې یخ موسم دی خلک ګرم خوراک له توجه ورکوي او زیات تر خاص کر بیا هګۍ انډې دغه هګۍ خلک خوري کور ته وړي. نو هغه صحیح دي دکاندار ته هغه په 48 روپۍ میلاویږي، 25 روپۍ دکاندار ته بیا چې کومې غټې هګۍ دي هغه به کولی شي په 35.
او ویل کېږي دا چې د 50 تر یخني شوه که نه خو ضرورت دی او غریبوالی دی خلک پرې غاګۍ خوري نو هغه او رسټورانټ ته به هغې په قیمت کې ژوندی اضافه کېږي مشکلات ستونزې هر ځای دي او کومه یو څو ورځې مخکې خوشخبري راغلې وه ډېره غټه چې سمګلینګ ذخیره اندوزي خلاف چې کوم اپریشن و هغه جاري و په سوات کې بیا څه وخت موږ وګورو ښه پوره په ځایونو کې اپریشن وشوې هغه اپریشن یې بیا بندې شو ولې بندې شوې هغې شاته څوک دي پکار ده چې په دغې باندې هم انتظامیه بیا اکشن واخلي د اوسه پورې یو رپورټ جاري شوی دی د مشرق ټي وي ډاټ پي کې په هغې باندې چې سمګلینګ چې کوم ذخیره وه د هغې روکتام لپاره د هغې مثبت نتایج چې دي هغه را شروع شوي دي قانون نافذ کوم ادارې چې دي هغو چې کوم کاروانې کړې نو په هغې کې د مختلف علاقو د مجموعي طور باندې تقریبا ویلی کېږي چې 4275.699 ټن میټرک ټن دا کاد دغه شانتې 2156.061 میټرک ټن ګندم او دې سره آټا وړه دغه شانتې 82,059.91 میټرک ټن چینی اور 0.17 میلیون لیټرز ایرانی تیل دا برآمد کړل شوي دي دا آخر څه شو دا اوس ستاینه به کوې دی دا چې کوم برآمد کړل شوي دي دا موږ ستایو او پکار چې دې نه عوامو ته ریلیف ورکړي ملګری په لایو کال راغلی څوک دی عدنان خان نو هغه هم په لایو کال باندې والو سیټ ایډ د هغې بیا نتایج ومونه وځي نتایج نه پکار چې دوی توجه ورکړي نتایج دوی مخې ته راولي عوامو ته چې موږ دا کار وکړو او حالانکې ویلی کېږي اخباراتو کې موږ ګورو په بل ځایونو کې موږ ګورو چې پلانی پلانی شی ارزان شو که دوکاندار نه تپوس وکړو نو هغه شی بیا هغه شان دی ګران یار دې په حساب پوه نه یو نو دې لپاره پکار ده انتظامیه شته چې هغه خپل قیمتونه دغه کې دغه شانتې کم پټرول چې ارزان شو دغه شانتې په کم ټرانسپورټ په کرانو کې په کومې غټې اډې چې دي په هغې کې کمې راغلی لاهور د ټرانسپورټ میں لانګ روټ کم چې غټ روټ وي نو هغې کې 30 نه والا 150 روپو پورې دغه شانتې په ښار کې دننه 30 نه والا 50 روپو پورې هغې کې کمې راغلی دغه شانتې په لاهور کې د کراچۍ کرایه نه په 7000 سے 6850 7000 روپۍ هغې کرایه وه اوس هغه 6850 روپۍ کړه دغه شانتې د راولپنډۍ کرایه 2200 سے 2100 پېښور کا 2700 سے 2600 سل روپۍ هم بیا لوی شی دی کمې پکار دی چې وشي خو دا لوکل ټرانسپورټ چې دی نو د دې لپاره هم انتظامیه له پکار دی چې راوځي خپل کاروایي وکړي عوامو له ریلیف ورکړي ښه حکومت خو په پټرول باندې موږ چا خبره خوشحاله کوو ویې غولولو خو بل طرف ته هغو د مهنګایي هم کوشش کوي او هغه دا دی چې مسلسل به اوس ویلی کېږي چې د ګیس په قیمتونو کې به اضافه کېږي حکومت او آی ایم ایف دا یو شرط ورکړی چې تاسو به ګیس په 100% هغه به ګرانوي لازما د هغې لپاره هم تیاریانې شروع دي او په دغې حوالې سره به عوامو ته چونکې یخني د ګیس ضرورت ډېر دی
چاته ایل پی جی ګیس چې دی نو هغه تاسو ته معلومه چې ورسره ګرانېږي 42,000 اوس په 45,000 دی اوس په نورو دینه هم ګرانېږي نو دغه طرف ته یو بیا 100% به په هغې کې اضافه کېږي که نه نو دا حیرانېدو خبره ده چې دغه طرف ته هغو بیا همدا چا خبره چې په پټه یې حمله وکړه اورې نو دغه صورتحال دی او تاسو ته معلومه ده چې کم بربریت چې شروع دی او اسرائیل طرفه په هغې د شهداو تعداد چې کوم دی هغه د ویلی کېږي چې د 27,000 نه سیوا شو دا اوس یاره دغه جنګ د روکتام دپاره پکار ده چې ټول اسلامي ممالک یو ځای شي هغو زموږ کوم سربراهان چې دي ځان ته چې مشران وایي او د اسلامي په ملک په نوم باندې ژوند کوي نو پکار ده چې دغه هم څنګه دغه بربریت شروع دی پکار ده چې دې لپاره یو شو یو اواز شو بایکاټ شروع دي د خلکو مسلسل بایکاټ دي څوک د کوکاکولا بایکاټ کوي څوک د ډیو بایکاټ کوي مختلف برانډ چې دي مکډونلډ شو د هغې بایکاټ کوي د هغې بایکاټ شروع دي خو دا په کوم ځای کې جوړېږي دا خو په سوات کې جوړېږي په پاکستان کې جوړېږي پکار ده چې د هغې چې کوم غټ برانډ دی د هغې بایکاټ وشي مختلف سوشل میډیا باندې کتلي ډېر خلک خپل ویډیوګانې هم شروع کوي شیر کوي خو چونکې موږ فیسبوک استعمالو سوشل میډیا استعمالو هغه خو دغې خلکو ایجاد دی هغه خو په هم په د خلکو اکاونټونه بند کړل ډېر زیات اکاونټونه تقریبا و زمان ير دي خو بلا شی اکاونټونه چې دي د خلکو بند نو پکار ده چې دغه بربریت شروع دی دغه روکتام دپاره ټول اسلامي ممالک چې کوم دي هغه یو کېدل پکار دي او دغه لپاره اواز ورکول پکار دي او دغه حل راوښکل پکار دي دا به کم وخته پورې دا جنګ به شروع وي د ماشومان پکې هغه ویډیوګانې یاره لکه توونه دي که نه ماشومان یو ماشوم یې هغه بس خپل مور پلار نه خبر ونه او خاندي چې د هغه مور پلار ژوندي دي که مړه دي هغه خو مړه دي خو بل دا ده چې هغه ته پته ونه لګي نه لکه دونه بربریت شروع دی د هغې د روکتام دپاره اسلامي سطح باندې اواز ورکول پکار دی او پکار دی چې په دې کې زموږ کوم اسلامي ممالک چې دي هغو خپل کردار ادا کړي کم مشران چې ځان ته وایي کم چې د ملکونو واکداران دي کم چې د ملکونو محافظ دي پکار چې هغو ټوس ګامونه پورته کړي ملګرو خبرې د افسوس هم دي د خفګان دي د خوشحالۍ هم دي او الله پاک ته کړه وکړي زموږ ټولو پکې خیر او الله پاک ته پاکستان له ګټه ورکړي الله پاک ته مسلمان له ګټه ورکړي او الله پاک ته زموږ ستونزې مشکلات حل کړي بس د سوات موسم دی ملګري موږ انجوای کوو یخ موسم دی په غرونو واورې ورېږي په ښار کې باران ورېږي یخني شروع شوه او فیسبوک دی او موږ یو موبایل دی بس دغه ګپ شپ پوره راځئ ګپ شپ په لګوو بل ملګري دی اکرام الله ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله بہت خوب ډېره مننه اکرام الله صاحب تاسو یو جهان مننه ښاد او آباد او بریالي اوسېږئ بس دغه مشکلات ستونزې دغه به وایو د سیاحت په حواله سره مو خبرې کوو خوشحالۍ خبرې به زیاتره شریک کوو چونکې مسایل او ستونزې خو موږ اورو ډېر کوشش به کوو چې موږ تاسو له د خوشحالۍ زیری درکوو د خوشحالۍ خبرې شریک کوو خو هغه نه خوشحالۍ خبرې لږې او د خفګان پکې بیا ډېر وي نو الله پاک دې زموږ باندې خپل کرم وکړي ظهور خان ډېر ښه مننه ورور ظهور خان ستاسو دغه کمنټس ستاسو دغه لایکس ستاسو زموږ سره دغه کېناسته زموږ لپاره اپریشیشن دی موږ ستاسو مننه کوو شکریه ادا کوو کم ملګري چې زموږ سره دغه مینه محبت لري د هغو یو جهان مننه زموږ سره الفاظ نشي ستاسو شکریه ادا کوو ډېره مننه ظهور خان اکرام الله صاحب تاسو هم یو جهان مننه او انس صاحب تاسو هم یو جهان مننه نو دغه اپریشیشن پکار دی ستاسو طرفه زموږ کومه ویډیو تاسو ته درځي هغه لایک کوئ شیر کوئ کمنټس کوئ نو هغې به زموږ حوصله افزایي کېږي موږ به نور کوشش کوو چې د هغې نه ښه راشو ستاسو سره په ښه پلیټفارم ښه دغه باندې ذریعه باندې چې ستاسو کوم مشکلات ستونزې یا تاسو ته
یو ښه میسج راوړو هغې لپاره موږ تګ او دو ډېر زیات وکړو چې ستاسو څونه اپریشیشن یې دونه به زموږ د چا خبره چې حوصله به کېږي موږ به خپل کار سره مینه سیوا کېږي نو زه امید ساتم چې تاسو به دغه مینه محبت زموږ سره ساتئ انشاءالله بیا به لایو راځو بیا به خبرې اترې کوو تاسو هم زموږ سره لایو راتلی شئ خپل غږ شریک کولی شئ بیا ملاقات کوو انشاءالله اوس به ستاسو نه اجازه غواړم الله په امان